په دې ځای باندې ته د خیره ولاړې وشوې دا ستا په 90 درجې باندې افق حقیقي دی افق حقیقي ٹھیک ده په دې 90 درجې او 34 دقیقې باندې دا افق ترسی دی وشوې ماښام چې کله نور ډوبي چې نور څه کېږي ډوبي غروب د شمس چې کېږي نو چې کله هغه او مونږ ویلي وختي مې ورته وي چې مونږ د نور زاویه الو نو دا به د نور ککوړی غټ ککوړی دی که نه دا به د دې د څه سره الو مرکز ګورئ دلته اوس د څوره درجې زاویه نو مونږ به وایو چې د نور زاویه ارتفاع دومره ده د دومره د افق نه مرتفع دی پورته دی ٹھیک ده نو چې دا نور له دې ځای نه راځي 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 او دې الله دې وبخه د ده دا مرکز دې ځای له راشي پوه شوې فکر نو دی په څو درجې شو په 90 درجې شو دی په 90 شو حقیقي ته نو چې دا مرکز څنګه دلته پټ شو نو په کار دی چې موږ اوس غروب د شمس دی ته ویلی وی که نه خو دې ته غروب د شمس نه وایو ځکه موږ ته دا حقیقي نه نه ښکاري موږ ته خو دا مو ښکاري خو دا مو ښکاري دومره پورې څیزونه موږ ته ښکاري نو چې د ده دا دی لږ نور راکته شي او د ده دا مرکز دې ځای له راشي اوس دی غروب شو اوس دی څه شو غروب شو چې دا مرکز یې کله دی نه ښکته شو نو څه شو غروب یې اوس دلته بله مسله دې ته مو غروب نه وایو ځکه دې ته غروب نه وایو چې نیم ککوړی د نور راته اوس هم لا ښکاري لکه منځ یې افقي ترسي له راغی نو نیم ککوړی خو لا بره دی که نه پوه شوې نو چې د ده دا نیم ککوړی هم ښکته شي او دی دې ځای ته شي اوس به ووایو چې د ماښام بانګ شروع کړه روژه ماته وه او غروب د افتاب وشو چې د ده اخري سر راکته شي په دې قسم پوه شوې ټیک شوله اوس به دا وګورو چې د دې د منځ د ککوړي افق ترسي له راغې نو 90 درجې او 34 دقیقې دی زمونږ د افق نه ښکته دی اوس دی زمونږ د سمت الراس نه ښکته دی که نه خو دغه غروب نه الو بلکې نیم ککوړی او پسې نور ځو نو د دې نور دا ککوړی ټول دا جرم شمس چې دی دې ناپ که چې دی څومره دی ٹھیک ده نو چې دی مو ناپ کو نو دی 32 دقیقې دی څومره دی 32 دقیقې دا مستقل دومره دی هلته خو ډېر غټ دی خو د دې ځای نه چې کوم ښکاري نو دا څو دقیقې دی 32 دقیقې دی یعنې ګوره دې ځای له چې دی راورسي که نه نو چې دی په ښکته دې چې راځي خیال مه کوئ ډېر ګورئ ښه دا یو ملګری پکې وده کېږي دی راویښوئ چې دی دې ځای له راشي که نه نو چې دی په کته راځي نو چې کله دې ځای له دا سر داسې راشي که نه نو په دې ټایم کې 32 دقیقې تېرې شوي څو تېرې شوي 32 دقیقو نه ګوره 32 منټونه وانهلی منټونه نه د یوې درجې 32 حصې یو درجه چې 60 حصې کې نو پای کې څومره حصې دې ته ارک منټ وایي څه ورته وایي ارک منټ او آر کې ارک منټ د ګړۍ منټونه نه ګورئ هغې ته هم دقیقه وایي که نه هغه نه دا د درجې یو درجه چې 60 حصې کې نو په هغې کې 32 وشوله که نه اوس راشه نو چې ټوټل جرم 32 شو نو چې منځ دې ځای له راورسېد افق ترسي له راغی 34 دقیقې توی کړې نو چې نور څومره دقیقې توی کړي نو دی به بیخي پټ شي 16 ځکه 16 خو الریډي دلی دي منځ راغلی دی که نه نو 16 نورې په کار دي که نه بس معلومه شوه چې غروب افتاب به کله کېږي چې کله نور د سمت الرأس نه 90 درجې او 50 دقیقې لاندې لاړ
ځکه 34 د هغې ترسي شوې او دا 32 د ټول جرم و نو نیم خو الریډي مخکې نه تلی و خو نیم به پسې نور ځي که نه نو اخري سر چې دی یعنې دا اخري سر چې دلته ډوبېږي نو دا 34 دقیقې خو زموږ د دې د برکته تللی وې دې ځای له یې منځ راغلی و نو دی په 90 درجې په 34 دقیقې و خو اوس د ده نیم جرم خو لا بره دی که نه نو چې 16 دقیقې دی نور لاړ شي لاندې نو بیا به د ده پوزیشن به دا شي پوزیشن به څه شي دا شي اوس به غروب آفتاب وشي اوس به څه وشي بعض د دې نه معلومه شوه چې د غروب آفتاب دپاره به مونږه 90 درجې او 50 دقیقې دا به اخلو زاویه به څو رالو سمت الرأس نه به دا زموږ سمت الرأس شو د دې نه به زاویه څو رالو 90 درجې او 50 دقیقې پوهېږي په دې خبره ټیک شوله د دې 50 دقیقو معنا دا وي چې په 60 کې 50 په 60 کې 50 یعنې ګویا کې یوې درجې ته ښه کافي نږدې دی که نه پوه شوې پې نو دا به داسې وکړو چې دا به دغې اشاریې نظام ته بدل کړو اشاریه خو بیا په 100 کې راځي که نه ګورئ یو څیز دی 1.5324 ده پوه شوې پې د دې یوې اشاریې مطلب دی که نه چې یو څیز روغ او یو څیز چې 10 ځایه کې نو په 10 کې 15 مخې ته چې څه دي چې په هغې کې یو 10 ځایه کې نو په 10 کې څومره 15 او که دا 2 اشاریه دې مطلب دی چې یو څیز روغ او یو چې 100 ځایه کې نو په هغې کې 53 چې 100 ځایه کې نو په هغې کې څو 53 اگه 3 اشاریه لې 3 واړه والا بیا داسې وایي یو شی روغ او یو څیز چې 1000 ځایه کې نو په هغې کې 532 پوه شوې که دا څلور رالې نو داسې یوه روټۍ روغه او یوه روټۍ چې 10,000 ځایه کې 10,000 نوړۍ یې کې نو په هغې کې 5,324 په دې پوه شو अब دقیقو کې داسې وي چې مثال دلته 90 درجې روغې او یو درجه چې 60 ځای کې نو په هغې کې 50 ټیک شوله دا اوس هغه ګنټو منټونو والا نظام دی دا به بدل کړو اشاریې نظام ته دا به څه ته بدل کړو اشاریې نظام ته د دې د بدلولو طریقه هغه دا ده چې دا کیلکولیټر د سره شته راګدو ښه کیلکولیټر راکته ماله یو څه شو بل نشته ساده دغه راکه ګوره داسې وکړه دا 50 ولیکه 50 ټیک شوله دلته د مساوي دا بټن دباو که وشو چې دا دې دباو کو دلته یو بل بټن خدای پاک پیدا کړی دا کامې پې ورکړي شته په دې کیلکولیټر کې دغه بټن دباو که نه ودرېږه 50 مثال داسې 50 دا دی اسانه کیسه یو ګدی لرو زم دا 50 چې دی که نه دا په 60 باندې تقسیم کا صحیح کا په 60 تقسیم کا
نو چې څه جواب ترې راغی دغه اشاریه نظام شو وشو دغه 50 په چا باندې تقسیم کا نو د دې نه راغی هغه 90 خو روغ شو 90 روغ اشاریه 8 3 وشو نه کته وی چې زه د اشاریه 8 3 دا غنټو منټونو نظام ته بدلو جو پکې ولا ضرب ورکا په 60 کې دی له ضرب ورکا اشاریه 8 3 له 60 کې څه ہوگا 60 ضرب اشاریه 8 3 نو د دې نه راغی 49.99 دشي پسې ځاو لکه 50 ته نه راغی ٹھیک شو د دې خوا چې کوم 50 د دې اشاریه نه چې دې خوا راغی دا منټ حساب کا دا څه حساب کا منټ حساب او د دې اشاریه نه چې دې خوا راغی دا ثانیې حساب کا سکندونه حساب کا د دې نه پکس 50 راځي جو حق 50 منټ حساب کا په دې کې څه پوي ګوره داسې بیا کله چې یو سی دقیقات ته اړې اشاریې نظام ته نو دغه دقیقې سجل وسره وکړه په 60 باندې تقسیم وکړه نو چې څه جواب ته راغی دقه به دغه دقیقې چې وي دا ستا سره په 60 کې دوره وي هغه چې څه جواب راغی به سره په 100 کې دوره شي وشوله او که ته د اشاریې نظام راړې دقیقو ته غنټو منټونو والا نظام ته نو هغه اشاریې چې دي صرف هغه ان د اشاریې نه بعد چې څه دي اشاریه او بیا چې څه دي دا تقسیم که په 60 باندې دا تقسیم که په 60 نو چې د اشاریې نه دې خوا سره راشي دا به منټونه وي او چې اخوا سره راشي دا به سکندونه وي وشوله بس او ساده طریقه چې ته کوم عمل دي چې وکړي او بیا ډایرکټ دا غنټو منټونو والا بټن ووایې که نه نو دی به ډایرکټ ورواړي پوه شوې دوباره چې بیا ووایې بیا به د غنټو منټونو ته رابدل کړي دی به اشاریو ته وراړي او رابدلي به چې کله به کې عمل وکړي په دې کې څه پوه شوې وروره برابر راشه اوس دلته خبره مو څه پورې کوله اوبو کوشو که نه اوس نور به زمونږه د غروب د پاره به کومه زاویه الو 90 درجې او 50 دقیقې د 50 دقیقې کر د سکوې لکه وروره دا ولېلې وای وروره دا 34 دقیقې چې پکې اخلم دا د دې د انعطاف د وجې نه دا څه د وجې نه انعطاف د وجې نه نو ښه دا 16 پسې نورې ولېلې وای دا پسې زه کالم چې د نور مرکز چې کله افق ترسی له راشي نو خو په دغه ټایم خو غروب نه کېږي نیم ککوړی خو لا ښکاري د نیم ککوړي د ډوبېدل دپاره دا 16 دقیقې الو چې دا نیم ککوړی هم لاندې لاړ شي پوه شوې پې نو چې دې ځای له هغه نور راورسي ټیک شوله چې دې ځای له راورسي نو دا به بیا څه شي غروب د افتاب به وشي افق حقیقي زمونږ په 90 و افق ترسین په 90 درجې په 34 دقیقې و خو 16 دقیقې به نور هم راځم نو ټوټل دې د قروت چې د غروب افتاب د پاره به ته زاویه شمس اخلي 90.833 وشوله دا پکس شوخه د قیامت پورې چې ته د غروب افتاب د ماښام د مانځه ټیم روباسي نو ته به پکې د ماښام د زاویه شمس لګې 90.833 وشوله کلیر شو بیخي اوس بل طلوع افتاب نو چې دا څنګه عمل دی دلته کړی دقه رنګې دا په طلوع افتاب کې دی سحر دا زمونږ حقیقي په 90 درجې دی که نه نور د دې ځای نه ګوره دې در خیال دی نور د دې ځای نه را روان شو راتلو شو په دې ځای کې بیخي توده شوی موبایل دی یخی دی ټیک شو نه او راتلو سهار شو مانځه له پاسې دې مونځ یې وکړو وروستو
په کار ده چې د 90 له راورسي نو چې دا زمونږ طلوع د افتاب وسو شي که نه خو دې لا دې ځای له نه را رسېدلی چې مونږ ته ښکاري د افق ترسي له چې راورسي چې افق ترسي له مرکز راورسي نو نیم راته ښکاري او چې د افق ترسي نه لیلا لاندې خو هغې له چې دا بره سر راورسي نو مونږ ته ښکاره کېدل شروع شي د دې ځای نه ښکاره کېدل شروع شي اوس پر ورو راځي 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 هغه چې دا ټیم شي نو غرمه ټیم شي چې د دې ځای نه بیا داسې روان شي نو بیا ورځ تېره شي دا یو چکر روان دی پوه شوې بې په ناسته ناسته مې د ژوند عمر سګو کټ کړ که ته اوده مې نو ستا د ژوند دا ګاډی څه دی روان دی دی ودرېږي نه خدای پاک دې زموږ د ټولو ایمان عمل صالح نصیب کړي پوه شوې په دې کیسه ټیک ده نو د طلوع افتاب دپاره چې موږ زاویه د شمس اخلو نو هم به څه شی اخلو 90.833 دا معلومه شوه بیخي ټیک بل دویمه قیسه دی چې دی 90.833 له چې راورسېد غروب د افتاب وشو که نه روجې دې ماتې کړې ټیک ده د دې ځای نه خدای په دې ځای خو ولاړ نه دی نور هم په کته را روان دی که نه دی دې چې په کته راځي 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 هغې تقریبا چې 12 ډیګرۍ ته راورسي نو غروب د شفق احمر وشي چې نور 12 راشي یعنی 102 چې راورسي څوله راورسي 102 غروب د شفق احمر وشي خدا یار اوس هم لا ولاړ نه دی ګورې ها اوس هم په کته داسې را روان دی د دې افق نه چې دی 12 ډیګرۍ ښکته راشي که نه په دې ټایم کې نور نه ډوب شوی خو دا نور چې ډوب شي نو په دې افق باندې یو سرخي وي شفق احمر چې ورته وایي پوه شوې پې که نه نو هغه سرخي چې هم ختمېږي چې دی ډېر لرې لاړ شي بیا هغه سرخي هم ختمه شي ولې نه خو موږ د غروب دپاره اخیستی و که نه غروب باندې خو د ماښام بانګ ووایي نه نه اوس به دقې د خپل حقیقي ګوره حقه 90 به حساب و ابه نه دغه کوو په دې 90 باندې چې بس ټوټل 12 پې راشي نو هغه 50 پکې دقیقې پکې هغه رالی او څه پسې دا نورې نو ټوټل 12 اوس د نورو چې د حساب کېږي نه نو بس هغه په هغې کې شمارېږي ډایرکټ هغه روغه درجات ده نو چې دی د 90 نه 12 لاندې لاړ شي اگر ته اوس راغلی نو چې 11 او 10 دقیقې لاړ شي ٹھیک شو لا په ټوټل چې 12 دقیقې نور لاندې لاړ شي نو دغلته بیا غروب د شفق احمر وشي غروب د شفق احمر وشي پوه شوله د دې ځای نه په کته دی بیا هم روان دی روان دی روان دی روان دی چې دې ځای له راورسي 15 ډیګرۍ له د 90 نه 15 نو ټوټل څه شوه 105 وشوله چې 15 له راورسي او د دې ځای نه بیا په ښکته روان دی دلته 18 له راورسي نو دلته څو شوه 108 ټوټل 108 شو نو دقه دوه ټیمونه د عشا دي بنا بر اختلاف 15 له 18 ګوره دلته چې 15 له یا 18 له راورسي نو عشا وقت شروع شي عشا وقت شروع شي اوس دا دې شي قصه ده بیا ګوره